ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپا یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. دا مهال چې کوم دی نو عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس په لږه فاصله کې په چترال کلي روډ باندې یو ډېره لویه مدرسه مې د نظره شوه او ما حاجي صاحب را روان او صدیق الله حاجي صاحب ته ما ویل چې راځه چې دننه لاړ شو. نو موږ پرې لږ ریسرچ هم وکړو او دلته کې کار هم روان دی. نو ګرانو کتونکو د هغې خلکو دپاره چې هغوی وایي چې موږ ځان له آخرت کې کور جوړو او کار کوو او دا پیسې زمونږ په مدرسه جومات کې ولګي، نو د هغې دپاره یو ډېره ښه موقع ده. دې وخت کې 2 چته دریم چت ته هم چې کوم دی نو دا جوړېږي، بل د دې سیخونو نه پته دا لګي چې دا ډېر غټ لنټر دی. بل خو زه تاسو ته وښیم نو لاندې پکې بیسمنټ دی، یعنې پارک ته په پارکینګ هم دی او ورسره چې کوم دی نو ښودنه هم ورته کېښودی شي. خو ډېر ښکلی سیسټم کې روان دی. دا یقینا زموږ په 400 کې دا ماته ډېر تپوس هم کو چې 127 مرلو کې 127 مرلو کې چې کوم دی نو دا ځای را روان دی. تاسو دا کیمره کې وینئ دلته لا کنسټرکشن کار روان دی. پوره چې کوم دی نو دې نه دا پته لګي چې دوی ته ضرورت شته دی او ډېر ضرورت دی ورته. نو په دې کې ورسره بالکل تعاون کولی شي. ورسره چې کوم دی نو دې یو چت کې چونه شوې ده، سیلنګ پکې لږ ډېر شوی دی او دا وګورئ جي ډېر یو ښه سیسټم دی. دا د مسجد ایریا ده، ډېر په دې په کومه نقشه جوړ دی، ډېر ښکلی ماشاءالله. چې دې کې چام د یو خښت دی بلکې د خښت دی نه چې چا پکې خښت اوچته کړی م ده د هغه پکې ځان له ځای موندلی دی. او دا وګورئ جي دا غټ سهولت دی، بس لکه لوی مرکز دی جي مرکز. حاجي صاحب څه نظر ساتئ دې باره کې؟ تاسو ته څه معلومات مخې ته راغلي؟ خو دلته راغلی وم او تاسو سره څنګه میلو شوم، بیا تاسو سره مې چې راځئ زموږ کلي کې مطلب دا لکه زم دلته چونکې کلاډیر کې اوسېږم، ما تاسو دلته یو ډېر لوی دارالعلوم او مسجد او دغه د بناتو مدرسه دا روانه ده. او الحمدلله مفتی باسط صاحب د دې علاقې د یو جید عالم دین برخوردار هم دی او په خپل هم مفتی صاحب دی او ډېر ښه. ګرانو کتونکو په جامعه فیض القرآن کې په بیسمنټ کې موجود یم. چېرته چې دغه ماشومان تاسو وینئ چې ستاسو د وړاندې دوی زده کړه کوي. دې وخت کې تجوید چې کوم دی یعنې ناظره چې کومه ده دا دوی کوي. دلته کې د مفتي صاحب نه موږ تپوس وکړو، هغوی وایي چې دې ته موږ قرات حافظان یې کړو. خو دلته کې چې دا کم بیسمنټ دی نو تو کمرې دي، دې کې 15,000 کاڼې لګي په دې باندې چې نو دلته کمرو ته وګورئ جي، کمرو ته وګورئ. دا ډېره په غټه سطحه په لوی ایریا په 127 مرلو باندې جوړه چې صرف دا بیسمنټ چې کوم دی نو ډېر لوی مرکز دی او دا ځای په ځای کمرې دي. ما ورته ضروري غوښتل چې یاره زه تاسو ته د دغې جامعه فیض القرآن د بیسمنټ ذکر وکړم چې دې وخت کې کنسټرکشن کار روان دی. هرګز داسې نه ده چې یاره تاسو ته د امداد اپیل کېږي، خو زموږ دا خبره ده چې څوک په آخرت کې ځان له کور جوړوي نو هغوی لپاره موږ یو موقع ورکړو او دلته کې چې کوم دی نو ځان له پیدا ترلاسه کړي. نور د الله کورونه دي چې دا 3 چته جوړ شو، نور به هم جوړ شي. د دې په مناره باندې 35 लाख روپۍ لګي په مناره باندې. نو په دې بیسمنټ کې د ماشومانو ته وګوره صدیق الله حاجي صاحب زما سره موجود دی چې دوی په دې مدرسه نظر وي. ډېر کاوش یې دی، ستاینه یې کومه. څه به وایي حاجي صاحب؟ زه خو دا وایم جي چې دا د دې علاقې د خلکو خوشبختي ده چې دلته مفتي صاحب دی یو دونه ښه پراجیکټ وړی او هغه پراجیکټ داسې پراجیکټ دی چې آخرت پکې جوړېږي. نو څوک چې ځان له آخرت جوړول غواړي، څوک چې ځان له بچي د آخرت دپاره جوړول غواړي او خپل بچي د دې دنیا کې د نیک خلکو په صف کې ودرول غواړي، دا ماشومان دي، دا بچي دا زموږ د علاقې د زمیندارو د محنتکشو او د غریبانانو خلکو بچي دي. دوی چې دلته سبق ویل الحمدلله دا به سبا د مفتیان یا عالمان وي، دا به د علاقې لپاره د خیر ښېګړې باعث جوړېږي. نو زه دا وایم چې موږ ټولو خلکو له پکار دي چې دغه شانتې ادارو سره څونه زموږ نه کومک په هر شکل کې کېږي چې هغه وکړو. خو دې ځای کې دلته دا د بیسمنټ دا مسله ده. نور د منارې دغه دی موږ د بناتو یو دلته یو مدرسه مفتي صاحب شروع کړې ده، د هغې د جوړول پاتې دي. نو چې څونه څه کېږي هر سړی په خپل وس باندې پړ دی. څنګه چې علب خان صاحب تاسو ووایئ چې دلته د ډونیشن اپیل موږ نه کوو، موږ دلته سکول هم پکې دا مفتي صاحب دی چلی دا دغه تاسو کتې شئ چې دا واړه پکې د سکول سبق لکه دنیاوي او اسلامي دواړه تعلیم دلته واړه حاصلوي. چې څوک څونه مدد کولی شي څونه دغه کولی شي ډېر آخرت ګټه ده، موږ ورته ویلکم وایو. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو.
عبدالعلی خان سپورټس کمپلیکس جوډیشل کمپلیکس اس پی دفتر هغې ته مخامخ چترال کلي روډ جامع فیض القرآن. دا ګوره دا ماشومانو ته دا بورډونه دا بورډونه دا سټیم کې ښه ټیک کېدی شي د غریب ځای په ښه طالبي درسګاه کې چې سبق وایي ستاسو بد شي نه تاسو پرې خوشحالېږئ. نو په دې مدرسه کې به د غریب بچي ته د اعلی اعلی تعلیم او بیا د اسلامي تعلیم چې کوم دی په ډېره ښه طریقه باندې هغه کېږي. صرف درته پرنۍ چت بیا یو نظر په دې ویډیو کې ښیم او بیا به چې کوم دی نو نوره ویډیو به ستاسو د وړاندې وي چې دا هغه چت دی چې دا بالکل هغه دا موږ لاندې بیسمنټ نه ووتو دغه چت چې چېرته مناره ده په مناره چې 35 लाख روپۍ راځي دا چې کوم دی نو دا د جومات ایریا ده او د جومات ایریا سره سره چې کوم دی خو ورته ښودنه هم کېږي. په دې نمبر دي په دې رابطو کې مننه. شو بیا ورسره یو بل مطلب دی ډونیشنز وکړل دغه وکړل او دا مدرسه ته له خیره روانه کړه. هغې پکې خپل محنت جاري کول او خلکو پیسې او دغه ورکول. هغې کې دا تقریبا 55 مرلې چې دی دا صرف د مانځه لپاره جومات جوړ دی. ورسره دا خوا کې دلته به سټوډنټانو ته سبق ښیي. بیا دغه شانتې له خیره پاس د دې یو چت دی یا په دریم چت دی لاندې ډېر لوی وسیع بیسمنټ دی. دلته کې تقریبا 66 مرلې لکه څونه د 66 مرلې 65 مرلې د بناتو دپاره ځمکه هم موږ اخیستې ده او مفتي صاحب دې پکې دغه کړی دی او انشاءالله هغې دپاره هم دا کم دغه خلک مهیر حضرات چې دي هغې خپل ډونیشنز ورکوي او انشاءالله په هغې به د بناتو یو مثالي اداره جوړیږي. دلته کې موږ بعضې کلاسونه چې دي هغه مفتي صاحب دي دغه کړي هغه به انشاءالله انټرنیشنل لیول باندې جامع اظهر سره منسلک وي دغه په ترو باندې. دا کوم چې نن سبا نوی نظام د انټرنیټ د هغې په دغه باندې منسلک به وي انشاءالله هغې کې به پړی کېږي. دغه شان دې کې مختلف کمرې دي زه تاسو ته ښیم داسې چکر وو. بالکل ګرانو کتونکو مونږ وایو چې مونږ په ډېر هم دغه کوو خو مدرسه ده صرف دا وګورئ جي دې خوا دا کمرې ته شاته چې لاړ شي نو باقاعده چې کوم دی نو دا لوی سیسټم دی ښه میلمنو دپاره دا وګورئ جي دا لوی سیسټم دی. دا زمونږ ګوره 400 کې مو زه خو په لومبني ځل باندې داسې په لوی دغه کې چې کوم دی نو باقاعده چې کوم دی دا وګوره بار دا وګوره جي کله مطلب خو یم که داسې ایمرجنسي شي دغه شي نو په دې لاره راتلی شي دا دغه ځای نه بند دی دا وګوره جي ښه دې لاره داسې بوتي شي سر دا ګیټ بار مین روډ ته دا مین روډ ته دی ته وګوره دا هغه پټې لارې درته ښیو بغیر خال دا مونږ د پټې لارې پکې ښایو خو نور چې کوم سیسټم دی تاسو ګورئ که نه باتروم اټیچ باتروم دی پکې او ډېر ښکلی سیسټم دی پکې. ګرانو کتونکو څوک هم کومک کوئ مرسته کوئ په دې باندې به د موبایل نمبر وي او په هغې باندې خپلې رابطه کوئ تاسو پکې خو هم خپله ونډه واچوئ او لاندې بیسمنټ هم دی خو موږ درته ډېر هم ښایو نو مسله دا ده چې زموږ به پروګرام اوږدېږي او موږ وایو چې دغه دا برني چت ته پکې موږ راوختلو چې دلته کې پکې طالبان هم دي دا کلاس روم دي. دا زموږ مختلف کلاس رومونه دي کې به واړه پړی کوي دا برنډه ده دا ټوله ډېر ښکلي لوک ورکوي. ښه وګوره دا هماغه سیسټم دلته کې هم دی ښه دا کمرې دي دا لوی میټینګ روم دی غټ دا وګوره دا میټینګ روم دی دغه ورسره واشروم دی دا دلته به دا علما خپل میټینګ کوي. ښه دې چې کوم علما دي هغه به دلته میټینګ کوي دلته کې باقاعده کلاسونه لګي که نه دا وګوره دا دلته کې دغه ناست دی دا کمرې دي او ګرانو کتونکو دا وګورئ جي دا تاسو وړاندې دا چې ښه ښکلي ډېر پوخ سیسټم روان دی کار په مزه مزه او پوخ سیسټم روان دی. اسلامي درسګاه ده د دې خلکو خوشبختي ده جي چې کوم خلکه دلته نږدې دي داسې یو ښه درسګاه میلو شو هغه شو دا وګورئ جي دلته کې هم سیلنګ روان دی دا وګورئ جي دا ستاسو د وړاندې دي یو ډېر ښکلي ښه ګرانو کتونکو ګوره راشه دې خوا ته دا وګورئ جي دا ماشومان دغه ځای کې ناست دي دا ماشومانو بیا به یو ښکلي سیسټم کې چې کوم دی نو دلته کې په دې مدرسه کې وي دا دې وخت کې چې کوم دی نو هغه زده کړه کوي لګیا دي دا پکې ولیدل دا ستاسو د وړاندې دي ښه وګورئ جي بره پکې ښه سیلنګ ښه مزېدار
او ډېر ښکلی سیسټم چې کوم دی نو هغه وینې ماشاءالله یقینا هر چا چې دی کې دغه کړي دی. السلام علیکم. ښه جي ها ګرانو کتونکو دا وګورئ جي چترال کلي د لومبني پول چې تاسو په دې واله باندې دغه کوئ نو هلته کې کولی شئ او زه پاس پمپ یو چکر به پکې پاس هم ووهو. د پاس نه چې کوم دی نو درته باقاعده دا ټوله ایریا وښو دا 133 مرلې 133 مرلې دا د جرب نه ډي پي او صاحب دفتر دی دغلته مخامخ جوډیشل کمپلیکس دی پکې د غونډې لارې ته دې مدرسې ته دې کې چې کوم دی نو ډېر ښه سیسټم روان دی. ګرانو کتونکو یقینا په ګرځېدو به پکې ستړي شي او په کومه نقشه چې جوړ دی نو بالکل ډېر زبردسته نقشه چې کومه د دې لپاره جوړه شوې ده. ګورئ ښه ما چې تاسو ته وي چې درېیم چاته